محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم روبے استعاذات مشرکین قرآن کریم پاغه باندې ذکر کړي د صدق رسول لپاره یو دولس واجب ذکر کیږي آی کې به بیا خپل جزئیات وي رومبای وجہ دا بیانی کی طریقہ د تحدی ویل شي مناظره چیلنج تا او پدې کې عجز د مشرکین والله ښکار کوي چې دوی نه مطالبه شي او چې تاسو د قران په شان یو کتاب راوړئ ځنی یا ټول وای چرې د قران په شان دوی کتاب نشي راوړي سورہ بقرہ کې آیت نمبر 23 کې مضمون د رسالت شروع کړي دي تکا یو اشتم آیت کې توحید نو دو اشتم آیت کې اور پسې د اشتم کې اثبات رسالت وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ کچره تاسو په شک کې مما نزلنا على عبدنا دا کتاب نه چلګ لګ را لګل ده په خپل خاص بنده باندې فاتو راوړې تاسو به صورت یو بیان یو صورت مم مثله پشان د قران وادعوا شهداءكم راوړې خپل علماء من دون الله اذا الله نه سوا ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی قرآن دی ته چیلنج پدې ورک چې دا پیغمبر رښتینی دل کوم کتاب ما ور کړی دی د دې مقابله تاسو نشئ کولای دارنګي سورۃ یونس کې آیت نمبر 38 کې ذکر کړي ام یقولون افتراء قل فاتوا بسورة مثلی وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین ام په معنا د بلکې مشرکان خلق وای چې ځان نه جوړ کړي دي کتاب لره محمد علیہ السلام تو توای پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم راوړې یو صورت د قران په شان مثله فی البلاغه والفصاحه وبلاغت او فصاحت کې دارنګه په دلایلو کې په توحید باندې څنګه چې الله په توحید باندې قران دلایل خي تاسو چې د غیر الله عبادت کوئ نو پای داغي دلیلو خي کنه ودو من استطاعتم راو غړاغه چاله چې تاسو په وس چلیږي د الله نه سوا کایي رښتینی بیا سورہ ہود کې 13 آیت کې وایي ام یقولون افتراء بلکہ وای مشرکان چې ځان نه جوړ کړي دي کتاب لره محمد علیہ السلام قل فاتوا بعشر سور مثلی مفترات وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشرکان ته راوړې لسورتنا د قران په شان خو چې ځان نه جوړ شي وي ودعوا من استطعتم راوړې چاله چې تاسو په وس چلی من دون الله اذا الله نه سوا ان کنتم صادقین کئ تاسو رښتینی په خپل دعوه کې چې تاسو وای دا قران د ځان نه محمد صلی الله علیه وسلم جوړ کړي تاسو راوړی کا بیا بل چیلنج دی ته سورہ بنی اسرائیل کی 15 پارے کی 88 نمبر آیت تے قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ويكراغون شي انسانانو پیریان پدې خبره چې راوړي دوی پشان د قران یو کتاب لا یاتون بمثلی نشراوړي دوی د قران ونی کتاب اگر کده دی بزنی د دې د نور ملاتړو معاون شي بیا سورۃ تور کې الله وی فلیاتو بحدیث زه یو خبره خوراوړې کنه د قران ونه کتا شو رښتینی دا څومره چیلنجونه چې مشرکانو ته ورکړی شو د ټولو کې دی عاجز راغله سورہ بنی اسرائیل کې د ټول قران چیلنج
سورہ ہود کې د لس سورتونو چلن او سورت یونس کې د یو سورت او سورہ بقره کې په بنا د یو تفسیر چې من تبعیض د پاره صحیح د سورت او سورہ تور سلور درشم آیت کې یو خبره یو قرآن په شان پیش کړي د ټولو کې الله عجز ثابتې د مشرکینو نو معلومه دا شو چې محمد صلی الله علیه وسلم دا حق رسول له دل چې الله کوم کتاب ورکړی دی نو دا د الله رسول له په حق باندې ځکه مقابله څوک نشي کولی دوی موجه الله خي چې د پیغمبر ته الله وحی کړی دا او د منې لوستل آیتونه الله کړی دي ځکه د الله رسول له او د کتاب را لګلې ده الله فرمای سورہ نساء کی یوسل درش په تمایت تیش پغما پارا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده یقینا وحی کړی د ته محمد صلی الله علیه وسلم لکه چې وحی مې کړی ونو علیہ السلام ته نور انبیاء او ته داغه رسو تم د زمرے د انبیاء نه کړه الله چې چاته وحی کوي نو آیا خاص بندي رسول او نبی دا دلیل شو پس صدق د رسول صلی الله علیه وسلم ذکر الله فرمایل کما وحینا الی نوح والنبیین من بعدی دارنګه دا د وحی په صفت سره سورہ یوسف ابتدا کې دریم آیت کې فرمایي نحنو نقص علیک احسن القصص مونږه بیان کو پتا باندې ډېر خپل بیان بما وحینا الیک هذا القرآن پس دای چې وحی کړی د مونږ ته د قرآن هذا القرآن معرف بالله میراوړ چې دا خصوصي کتاب دی نبی ته ور کړی دی او ذکر د وحی دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ته په قرآن کې تقریبا دا شپږ درزل شوه دی دارنګ الله فرمایي سورہ قصص کې شلمہ پارے کې نتلو علیک من نبأ موسی وفرعون بالحق لقوم یؤمنون دریم آیات نتلو علیک الولم پتائے پیغمبر من نبأ موسی و فرعون د ځنې خبرداري د موسی علیہ السلام او د فرعون بالحق د پاره د سرګندولو د حق لقوم یؤمنون د پاره د قوم چې یقین لري اوس فرعون او د موسی علیہ السلام واقعا دا څومره زمانہ مخکې تر شوی دا والله نبی ته ښکار کوي په وحی سره دا دلیل دی چې دا نبی د الله حق پیغمبر دی دارنګه دویم ځل بیا ذکر کړي سورہ ال عمران کې یو 50 نمبر آیت کې ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم دا مخکې چې بیان شو د عیسی او د مریم لولو مونږ پتا باندې د معجزو نه او د بیان د حکمت دارنگی صورت بقرہ کی 252 نمبر آیت کی ذکر گئی تلک آیت اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کمزے جدویں پارہ ختمی کی آخری آیت تلک آیت اللہ دادی دا اللہ آیتنا نتلو علیک چھ بیانمو دیل رب تابندے بالحق دا پارہ دا سرگاندولو دا حق داولی دا من بیانو وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً تا خام خاد لگلے شو پیغمبرانو دا اللہ نے دا دلیل لے پدے منے چے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول لے تمرا دلائل پدے منے اخول دارنگی سورہ ال عمران کی یو اتم نمبر آیت کی ذکر گئی
तिलक आयतुल्लाह नतलू अलैका बिलहक, दा आयतुन द अल्लाह दी चुलुलु मुंग दिलरा पतामने पैगंबर द पर द सरगंदोलो द हक, बिलहक माना लेजहार इलहक, मतलब दारे चदा कुरान दलील लेस्ला प सिदक मने चितद अल्लाह रसूली। दारंगी सूरह जासिया की बराजी शपगम आयत की, सूरतुल जासिया इंजिश्ता पारदा आयत नंबर दे शपगम। बल्कि पिंजम आयत की बयान ने सूरह जासिया शपगम आयत जासिया की हुई तिलक आयतुल्लाह नतलू अलैका बिलहक, दा आयतुन द अल्लाह दी चिमुंगा बयानु दिलरा पतामने द पार द सरगंदोलो द हक, नतलूहा अलैका दा दलील दे द रिसालत द पारा, ज़का दा काफ खिताब पैगंबर सर ख़ास करे। दारंगी सूरह शुअरा की नुलसम पारे के यौसल 93 आयत के ऊपर है, पारा नंबर 19 सूरह शुअरा 193 नंबर आयत। नज़ला बिहि रूहुल अमीन 192 में बयानी, व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, यकीनन दा किताब खाम खरातल जदीदी रब द मखलूक ना, दाद मखलूक किताब न दे, दाद रब्बिल आलमीन दे। नज़ला बिहि रूहुल अमीन, रा कुशे दे पदे सरा रूह अमानत गरत जिब्रील ले अला क़ल्बिक स्ता पजड़, और दा किताब वाली गली तकून मिनल मुनज़िरीन, दे पार चेशे तदयर वर्क उनको नाम। दारंगी सूरह अल इमरान इब्तिदा की जिक्र गई, नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़ दरमायत, नज़्ज़ल अलैकल किताब लग लगे राले गले दे पता मने दा किताब बिल हक़ द पार द सरगंदोल द हक़, मुसद्दिक़ल लिमा बैन यदैहि, तायद के उनके दा कुरान दाग किताबुन चे दिन मखी तौरात इंजील तो सदाई तज़किरा बयान करे दा वंज़ल तौरात वल इंजील। तारंगे सूरह फुरक़ान अव्वल की आयत की वही तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही, बरकतुनो अचउन के दा गज़ात चलग लगे राले गले दे जुदाए राविस्तुन की किताब में दा हक़ व बातिल के पप्पल ख़ास बंदा, लियकून नाइब फ़ाइल आबद कर दो या किताब द्वारा दे पार चिशीदा बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द पार द इंसानानो जन्नात यरवर के उनके आलमीन नमरात इन सौजन आयत की मुराद। दारंगे सूरह नहल की 89 नंबर आयत की जिक्र कई 8-9, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, लग लग राले गले पता मनी किताब तिब्यानन चदा वज़ाहत लिकुल्लि शैन द पार द हर यौशी द उमूर द दीन, कुल्लि शैन नमराद मिन उमूर दीन मुराद। तारंगे सूरह दार की जिक्र कई आयत नंबर दीनिश्तम की 23 आयत, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंज़ीला, यकीनन मुंग राले गले पता मन दा कुरान पलग लग राले गलो सरा। दा वजूहात जिक्र कल दुआ यौ प तरीक़े द तहद्दी सरायतुने पेश कल दास किताब अल्लाह नबी और करे चदे मुकाबले न मुशरिकाना जसवी दी। द्वैम तरीक़े दाद अल्लाह नबी तवी वाहि में कड़े दा पदमी दा आयतुन लोस्तरी दी देवनिम दा शवाहिद डेरो खोल
درې موجه خې د صدق الرسول چې دا رسول ذکر رښتینی دی چې د الله امباد غیب کړی دا خبرداري ور کړی دی د پټو خبرو هغه رښتینی خبرې وته کړی سره د دې نه چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغه موقع باندې حاضر نه و تاسو تیر شي واقعات د نبی ته ښکار کړی دي په وحی سره دا دلیل له په د صدق باندې چې دا رښتینی رسول دی لکه سورہ ال عمران کې آیت نمبر 44 کی ذکر کئی سالور سالیخ زکریا علیہ السلام واقعہ دا او دی بی مریم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیکا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون ادرے موجه شروع شو د صدق الرسول ذالک دا واقعا د مریم او د زکریا علیہ السلام چې ذکر شو من انباء الغیب د ځنې خبرونو د غیبونو دا یو انباء الغیب د بل علم غیب د دې کې فرق دی علم غیب دا خاصه د الله دا انباء الغیب دا مخلوق لري په سبب منی نکانو خلق تعالی کا الہام یو سبب شي انبیاء علیہ السلام ته وحی سبب دے عام خلق تعالی کا خبرنامه په ذریعہ منی یاد چاد اور دو په ذریعہ دې سره ځکه قید لګی نوحی هی لګ چې مونږه وحی کړی د دې واقعیت ته پیغمبر وما كنت لديهم او نوې ته لدی سرا اذ یلقون اقلامهم پاټم کې چغرزول دی خپل قلمنا او بو کې ايهم يكفل مریم چې کوم یو د دین بازی موري اخلي د ساتن د مریم انوي ته د دې سره زیاختسمون کله چې دی خبره اترې کولې په کفالت مریم منه تګه دا دی نیک سړي لور وا د عمران چې دا د بیت المقدس امام نو دینه مور وا شماري کمړه شو دا یې سیر شو هر یو سړی دا غوښتل چې د دې کفالت زو کم دغه د نیک سړی لور دا نو خلکو اختلاف پیدا شو په دې خلکو کې زکریا علیہ السلام هم دای خواهشمنو چې د دې کفالت زو کم حکم داو شو چې وبو ته قلم نو غورځوي چې د چا قلم ور وس روان شو بو کې نو هغه کفالت کوي نو زکریا علیہ السلام قلم پدی کیفیت من را گئے نو زکریا علیہ السلام بی بی او د مریم می مور دا دواړه خويندې وي نو دیو جنا الخالۃ بمنزلۃ الام مسله راوته چې ترور چې دا کنه دا پشان د مور وي نو دا کفالت الله زکریا علیہ السلام سره د دیو کو اوس دا واقعا څومره زمانہ مخکې تیر شوی دا لیکن د دې علم چا سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وحی مې وکړه دا دلیل له صدق رسول صلی الله علیه وسلم باندې دویم دلیل وګورئ سورہ یوسف کی یوصل دویم آیت ته سورہ یوسف اخر تا یوسف علیہ السلام او داغه رونو دا یو عظیم واقعا د دې علم چا سره نو پورا تفصیل سره الله رسول صلی الله علیه وسلم ته د دې وحی وکړه او بیان وکړه کیسه ذکر کی نو آخر کې خلاصہ بیان یوصل دویم آیات کی سورہ یوسف کی ذالک من انباء الغیب دا واقعات یوسف علیہ السلام د ځنې خبرونو د غیبونو نوحیه چې وحی وکړه موږ د دې واقعې له کته ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وما كنت لديهم او نوې ته رونو د یوسف سره زجما و امرهم کله چې یو کړي و دوی خپل رائے په بار د یوسف علیہ السلام کې رائے داوا چې کوئی ته ورځو کړه وهم یمکرون حالانکه دوی چل ول کوونکی د یوسف سره کو نه په مکر بوته پلار سره مکرو کو دا یو لوی واقعا او پوره داستان دای محمد صلی الله علیه وسلم ته په وحی سره الله واضح کړه ښکارې کړه چې دا د الله رسول له
دارنګه موسی علیہ السلام داغه واقعہ سورہ قصص کی ذکر کړی دا سورہ نمل نه بعد 44 نمبر آیت کی بیا وګوره خلاصہ وما كنت بجانب الغرب اذ قوينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين انویت پیغمبر په طرف د مغرب د تور کله چې حکم اورول موسی علیہ السلام ته د وحی او وما كنت من الشاهدين انویت الته کې د حاضرونه بیاوی وما كنت ساویا فی اهل مدین نوی توسیدون کې په خلقو د مدین کې تتلو علیهم آیاتنا چلوستوی تا په دې خلقو زموږ آیتونه ولکننا كنا مرسلین لیکن یو موږ لګون کې تمه پیغمبر راولې غلې نو ځکه تا ته دا واقعه معلومه شو دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تو دو بیبیان واقعہ او د حفصه او د عائشہ رضی اللہ عنہا سورہ تحریم کی برازی نبی علیہ السلام تو وحی سر اللہ خبر اخکار کړلا بیبی وی منام با کا هاذا چاہتا تا د خبردارے درک قال نبانی العلیم الخبیر نبی علیہ السلام ما تا خبردار را کړه پوهه خبردار ذات درې مایات دا ټول دلیل دے پدے منه چې الله پیغمبر دا رښتینه دی دته الله وحی کوي زکریا علیہ السلام د مریم واقع ورته د وحی په ذریعہ ښکار کړه یوسف علیہ السلام درون واقع ورته د وحی په ذریعہ ښکار کړه د موسی علیہ السلام واقع د نبوت د وحی په ذریعہ ښکار کړه د خپل بیبیانو چې کوم کیفیت ودا وحی ذریعہ منه ورته سورہ تحریم کې ښکار کړه دا درې موجه د صدق الرسول سلور موجه د صدق الرسول دادا چې قرآن کې الله بعض واقعاتو کې اخبار بالغیب کړی دی د بعض خلکو حالات خپل نبی ته واضح کړی دي چې دا خلک دي کنه تدې سره خاري کوي خو دوی نه مؤمنان نه جوړي دا معجزات دي چې دا دلالت کوي په صدق د نبی صلی الله علیه وسلم باندې او قران کې د دې ثبوت الله کړه دې سنت کې ډېر لکه سورہ بقرہ کې الله فرمایي شپږم آیت کې ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتم لم تنذرهم لا يؤمنون دې ته ویل شي اخبار بالغیب د کافرانو کې بعض خلک زدیان خلکو مکه کې هم دا زدیانو لکه ابو جال ابو لاب مدینه کې د يهوديانو کې هم زدیان دي کعب بن اشرف دے حی ابن حطب دے عبداللہ ابن سرایا دے اللہ وی چې دا کوم زدی خلق دے کنا ان الذين كفروا سمانا ستر الحق عنادن دیو جنا مدارک دا معنا کړي حق پټ کړي دے پز دینات بنی زدیان دی سواون علیهم برابر خبر د پدی باندې علیهم ولی وی یندی حالات نه بدلی آن ذرتهم کہ یرے تدی په بیان د قران یا نه یرے لا یؤمنون دی ایمان راوړي دې تویل شي اخبار بالغیب نبی صلی الله علیه وسلم د دې د زړونو هغه کې د الله د دې خلقو د زړونو د کیفیت نه خبرو خپل نبی ته خبرداري ورک په وحی سره کدی منه تاسو سمره مهنت وکي دوی ایمان ته ناراضي داغا خاص کافر دی معہود ابو جال لے ابو لاب دے یہودیانوں کی زدیان مریانوں دی دوی نه سوي او عقیدہ واقعہ شان صادق شو دی ہلاک شو په کفر باندې دا دلیل شو په دې منه چې رسول صلی الله علیه وسلم حق پرست پیغمبر دی
دارنګه سورہ بقرہ کې الله ویلو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دا بیا اخبار بالغیب دی. ځنې د خلکو ناغه دي منافقان بازي خپل من اقرار کوي چې موږ الله توحید منو قیامت منو مینس کې رسولان دا ټول به مراد تقدیر د خیر او شر. الله وی وما هم بمؤمنین دا خبر ورکړه دي دوی ایمان نه راوړي. ولی دا کیفیت الله ته معلوم د دې د زړونو د نفاق چې دی خپل د نفاق نه ناوړي. دې ته ویل شي اخبار بالغیب. د رسول صلی الله علیه وسلم الله دا خبرداري ورکړې ده کنه. دارنګه دې سورہ بقرہ کې د 18 آیت کې بیا وی اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء. دا بیا اخبار بالغیب دی. کله چې د منافقانو ته ویل شي ایمان راوړل په شان ایمان د صحابه باندې ناس مراد معهود خلق دي چې صحابه دي. د صحابه ایمان دا معیار حق دی ځکه الله دا ایمان سره تشبیه ورکړي د چو خلق دای ون ایمان راوړل او منافقانو ای کې نفاق نشته اخلاص دی. نو وايي منافقان موږ ایمان راوړو کما من سفال کسر چې ایمان راوړل د کمقل خلقو انومنو کما من صفات. دا قول منافقانو مدینه کې د رسول الله مخې ته صحابه مخې ته نه کړي. ولی هغه وخت کې الله غلبه د اسلام پرويستي دا دا منافقان به یریدل دا خبرې باندې شو کولې. و دا خبرې چې دی کړي د خپل کور کې پټې دننه الله نبی ته په وحي سره ښکار کړي چې دی داسوي انومنو کما من صفات. صحابه ته نسبت صفای زکه کړه چې خپل کلی علاقې دی پرې خلو هجرتونه کړې دي خپل مال خپل ځان په پیغمبر باندې صرفي خلګي. دا بیا دلیل دی په صدق رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې د نبی تعالی د دې خبرداري حالات دای ور کړې دي. دارنګه داروستو مکالمه د دې چې ذکر شي دا چې مشرانو تلاړ شي ته موږ تاسو سره انما نحن مستهزئون موږ خندا کوونکو مؤمنانو سره. دا خبرې دی خپل مشرانو سره کړې دي. الله نبی تدای اطلاع ور کړی دا چې دی دا خبر وکړه. دا ټول دلیل دی پس منه پسید کو رسول صلی الله علیه وسلم منه. دا کلام چې کوم دی دا ټول اخبار بالغیب دی ته ویل شي خبرداري اور کړه دی الله د غیب خبرو پټو خبرو واحد مذری سره نبی صلی الله علیه وسلم تا. پنځم وجه الوجه الخامس الله د خپل نبی صفت کړه دی پومی منه. دا امید پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو صفت مادحه ده خسته صفت ده. ګوره کتاب نشي لیکلې او لسل نشي کولې او نه شعرونه جوړول شي او داسې کلام الله ولا ور کړی چې ټول فصحا بلغا دغه د مقابلین عاجز دي. نو دا دلیل له پسید رسول صلی الله علیه وسلم باندې مشرکان وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دماغ کې فرق راغلی دی. روایتو کې راځي چې زمات یا زمام دا یو سړی د وې د لیوانو د مناجو د مکه تراغه او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مغلاقات شوې ګورم ما اوریدي چې تاسو په دماغ کې سفرق د زو خدامه چوم دی لیوانو. نبی صلی الله علیه وسلم خیر ته دم واچه او مخکې زما خبر واوره. نبی صلی الله علیه وسلم ته خطبه شروع کړه ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کله چې زمام ته دا خطبه کلمات وی کنا هغه ډیر زیات حیران شو. زمام متوي عائد علیه کلمات هاولای
دا کلمې ما باندې بیا وای دا خو مال ډېر خوند راکړه دا څنګه عجیب کلام کوي. نبی صلی الله علیه وسلم وته بیا وی بیا راته وایا نو دریم ځل وته بیا وی نو زمام وی لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. بقسم الله ما د ډیرو کا ترویتیانو خبرې اوریدې دي، ډیرو ساحرانو خبرې مې اوریدې دي، شاعرانو مې اوریدې دي، ما استاد دي کلماتو پشانې کلمې با چتا نو اوریدې نیوي. ولقد بلغنا قموس البحر چې دې رسېدلې ده مینز د دریاب ته په فصاحت او بلاغت کې، او دا پیغمبر رسېدلې ده مینز د دریاب ته په فصاحت او بلاغت کې. او بیا وته لاس مبارک مخه تک او بایو قال الاسلام صد سره بیعت کوم د مسلمانای نو بیعت یو کو مسلم شریف کی روایت ده مشکاتم دویم جل کې 1515 صفحه. نو ګورا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دومره فصیح کلام ورکړو چې دې کې دا مختلف سن ځایونو کې صيغه مفرد سن ځای کې جمع داراوډي مختلف. زمام وسره حیران شو هغه مسلمان شو. پیغمبر الله راغلو په دم اچولو او دم پاغو اچولې شو. دارنګه سورته حامیم سجده تفسیر کې مفسرین واقعات ذکر کړی د مشرکین مکه چې اوزل مکه مشرکانو او دبی ابن ربیعه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولېږه چې ته ډېر چالاک سړی ته ور سره خبرې وکا. نو چې کله عتبہ ابن ربیعه رسول الله صلی الله علیه وسلم ترای خبرې وسره شروع کړې وته ډېر خپوي کستا لار عبد الله خپوي ده نکده خپوي ده ایسے خبرې کولې نبی علیہ السلام ته استا خبرې ختم شو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سورہ حامیم سجدا ولنا شروع کړلا او کله چې د آیت راورسه د لسم فینارزو وقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. کدا خلق دی دا مسله توحید نه منی مخاړي ويروم تاسو د چې د عذاب نه پشان د عاد او ثمود ونه دایونه وتباشه. بس دغه ځای کې او بوته بس او بس خو یې رېدو چیرې دې پیغمبر خو موږ د عذاب پېښنګوي راکړل چې د عاد او ثمود باندې تباہ کېږي. او د ډېر یې نه خپل کور ته لاړ. مشرکان په دې انتظار و چیرې دې موږ ته براشي چې دې سره پټ راکړي. او مشرکانو چې کله داغه تلاشو کوي کته کور ته تل مشرکان وې دلته دې موږ هم واړو. نو ځو ته وی چې تاسو ته پته ده چې دې قریشو کې خمالدار سړی ما زسه د مال دغه نه متاثره او ما پیغمبر ته خپل خبرې چوکړه غرتا سورته حامیم سجده آیتونه شروع کړل دا وی فین اعتراض کوي فانذرتکم نار ويروم تاسو د عذاب نه پشان د عاد د ثمود ونه. نور مشرکان مو یریدل او بیا وی چې ما هو بساحر ولا شاعر. دا کلام چې د کړه دا د سحرم نه دی شعرم نه دی کہانتم نه دی. روح المانی کی دا واقعی لیکلی دا دا بیا دلیل ہے پس صدق دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے چې دا رښتینی دی. مشرکانو دا منلو خو زد د وجه نه ایمان نه راوړ. دارنګه الله فرمایي سورہ عنکبوت کی 38 آیت کی ما كنت تتلو من قبل من کتاب ندلو سے تامخ کی د قرآن نس کتاب ولا تخطو بیمینک
نه تا لیکل کړي دي په خلاص دا باندې کتا لیکل کولې شوې زلر تاب المبتلون په دا ټیم کې شک پکړو مشرکان خلقو دا بیا دلیل له په معجزې نبی صلی الله علیه وسلم باندې او په حقانیت باندې چې لیکل نشو کولې دا دومره لوی قران او دا حدیث داغه پسینه کې الله یې خېدي دارنګه سورہ یاسین کې یو کوم آیات کې راځي وما علمناه الشعر وما ينبغي له موږ تعلیم نه ورکړې پیغمبر ته شعرونو نه د سره مناسب دي شعرونه ان هو الا ذکر و قران مبین نه دا مگر نصیحت لسته شوی کتاب سرګان دارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت کی الله دا راوړې دي الذين يتبعون الرسول النبي الامي کسان چې تابعداري کوي د لګلې شوی د الله خبرون کې خلق را احکام ال امي امید و معنی امي یو داو چې منسوب بسوي لکه سوره اعراف کې یو سل و 50 آیت کې دغه صفت ده الذين يتبعون الرسول النبي الامي امي منسوب بسوي لکه څنګه چې د مور نه ماشوم پیدا شي نه خواندای هغه لیکل او پڑھائی نشي کوله او امی دا معنا دا چې پاک دې د ګناہوں نه لکه څنګه چې مور نه ماشوم تازه پیدا شي پاک وي یا امی د ام القرى اوسیدونکو دي بیا دوباره دا لفظ ذکر کوي د نبی په صفات کې امی 158 آیت کې عرب فامنوا بالله ورسوله النبي الامي شپږم وجہ د صداقت رسول صلی الله علیه وسلم دادا چې الله حکم کړی دی په تابعداري د نبی سره چې د خبره قبول کوي منه او دا قران کریم کې دا حکم بیان کړی دی تقریبا 14 ځله الله فرمایي په سورہ ال عمران کې 2 آیت کې قل اطیعوا الله والرسول وایا حکم منه دا الله او دا رسول کنه منه دا کفر دی فین تولوا فین الله لا يحب الكافرین دویم ترغیب ورکړه دی په تابعداري د نبی الله فرمای سورۃ النساء کی یو کم اویا کی ومن یطع الله والرسول سوک چې حکم منی د الله او د پیغمبر اولئک مع الذین انعم الله علیهم دا ملګری به داخل کو چې الله انعام کړي د پای منی چې انبیاء صدیقین شهدا او نیکان دی وحسن اولئک رفیقا دارنګه سورہ نساء کې بیا فرمایي اتیا نمبر آیت کې ومن یطع الرسول فقد اطاع الله چاته رسول الله منل د الله منل ذکر رسول ځان نه خبرې خو نه کوي کنه دارنګه سورہ الفتح کې شپږشتمه پاره کې 14 آیت کې وایي وَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا کتا سو تابعداري وکړه د پیغمبر درب کې تاسو ته الله خسته بدلا دارنګه سورہ حجرات کې 33 آیت کې فرمایي وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا کتا سو تابعداري کوي د الله او د رسول نو نیمګړې باندې کې تاسو د اعمالونو ضرر دارنګه سورہ نور کې فرمایي 55 آیت کې وَإِن تُطِيعُوهُ کتا سو تابعداري وکړه د نبی تهتدو په هدایت بشئ وما علی الرسول الا البلاغ المبین نشره په ذمہ رسول مگر رسول مسلې ښکارا دارنګه سورہ نساء کې 13 آیت کې فرمایي ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار سوک چې حکم منی د الله او رسول داخل وکي دلر باغونو ته چې به ګلان د نهرونه همیشه به پای کی وذالک الفوز العظیم دا جنت تل کامیابی دلویا دارنګه سورہ نور کې 250 آیت کې فرمایي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون آسو چې حکم منی د الله او د پیغمبر او ير کوي د الله نه او فرزګاری کوي دا کامیاب دي دارنګه سورہ احزاب کی یو او یا نمبر آیت کې فرمایي
वमन युति अल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सोक चे ताबेदारी की द अल्लाह व दागद रसूल दे कामयाब शु प कामयाबी लुई। दारंगी सूरह अल-फ़तह की 19 आयत की बया फरमाई वमन युति अल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। सोक चे ताबेदारी की द अल्लाह व दागद रसूल दन्नब की दलरा बागुन त चिपई की वला दे द बंगलो दागेना नेहरूना। सूरह तौबा की फरमाई 91 नंबर आयत की वयुतीऊन अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह। चे ताबेदारी की द अल्लाह व दागद रसूल ला कसान जर चराहमो की पुदी मने अल्लाह काले हिकमतुन वाला। दारंगे फरमाई सूरह अहज़ाब की 13 आयत बियान हो पैगम्बर तो फरमाई वअतीउन अल्लाह व रसूलहु तासु हुक्म मने अल्लाह व दागद रसूल इन्नमा युरीदुल्लाहु यकीनन वाड़ी अल्लाह लियुज़हिबानकुम अर्रिज्स चिलिर की तासु न गंदगी अहलल बैत कुसिदुन को दकूर वयुतहिरकुम तत्हीरा और पाकी तासु लरा पख पाकवाली सरा। सूरह इमरान की 2 आयत की हुई वातिउल्लाह व रसूलहु लअल्लकुम तुरहमून। हुक्म मने अल्लाह व रसूल चे तासु मन रहमुशी। दारंगे सूरह नूर की 56 आयत की वही वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात अवर शहद मंज़ और कई ज़कात वातिउ रसूल द रसूल ताबेदारी कोई लअल्लकुम तुरहमून दे पार तासु मन रहमुशी। या सूरह निसा की 3 आयत की फरमाई वमा अरसलना मिन रसूलिन नदिल गले मुगहिस रसूल इल्ला लियुता मगर दे द पार रसूल मिले गले च द रसूल इताअत बकीगी बिइज़्निल्लाह प हुक्म द अल्लाह सरा। ताशपगम वज अल्लाह ज़िक्र करला कि इजाबत वकय यानी द पैगम्बर द खबरे दा दलील दे पसित द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी। द्रे मौजदा दे च अल्लाह हसर द मोहब्बत पल ज़िक्र कर दे और मग़फ़िरत पल ताबेदारी द नबी कि अल्लाह वी कमा सरमीना कवे और जमा मग़फ़िरत वाड़े जदे बखम जमा द नबी ताबेदारी बकवे। सूरह इमरान की 31 आयत की फरमाई क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह ओ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कता सुमीना कवैद अल्लाह सरा जमा सुन्नत ताबेदार शे अल्लाह बद सरमीना के वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम बख़ी तास्ता गुनाहुना अल्लाह बखुन के और रहम के उनके। तफसीर मदारिक दे आयत सर लिखलियू माने दा मोहब्बत व खालफ सुन्नत नबी सोक चे दावत कई द मोहब्बत नबी अलैहिस्सलाम और दे अमली मुखालफत कई दागद सुन्नत वहुआ कज़्ज़ाबुन दे पदे दावा के दरोजन दे व किताबुल्लाह युकज़्ज़िबू और द अल्लाह की ज़ात द तो इत दरोजने। दारंगे अल्लाह ईमान मौकूफ़ कर दे प ताबेदारे द नबी सरा और प क़बूल द हुक्म द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा। चासी ईमान स्ता नुश्ते न सुपुर ता द पैगम्बर खबर नहीं मनली। सूरह निसा की 50 आयत की फरमाई फला व रब्बिका ला युमिनून फला न दासी जदी दावीद ईमान कई चमुंगा किताबु न मनू रसूल मनू कुरान मनू व रब्बिक कसम दीस्ता पर अब ला युमिनून दी मुमिनान नशी जोड़ दे हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम तरदी जुदी फैसला कोनु गर्जीता पाग मसाइलू की च पैदा दे दरमियान यौ शर्त युहक्किमुका द्वैम सुम्मलाए जिदू फी अनफुसिहिम हरजन बयान महसूसी पहपुल जुड़ून के खबकान मिम्मा क़ज़य दान चितावत कुम फैसला उरोली स्तापो फैसले बस लड़के खपकीगी ना। द्रैम शर दाले च हमेशा द पारबा ब्याव में तिबा कई दान च देव के ज़गैर शुमा मनला ब्या न मन वसलिमु तस्लीमा गाड़ बेगदी हमेशा द पारा गाड़ के खुदल। वो मवजसदा अल्लाह तहज़ीर और तख़फ़ीफ़ वर कर दे प तर्क द इताअत द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा अल्लाह यरा वर कई और तहज़ीर वर कई चे खल्क़ द नबी ताबेदारी उकए और दाए को मुख्तलिफ़ तुरुक़ सर ज़िक्र कर दे। अवल ज़िक्र कई अल्लाह फरमाई सूरह इमरान की फ़इन कज़्ज़बूका कदी ता नस्बत दरू के नबी नु मखा पकेगा
فلا تحزن دا وسر حذف جزاء ولګو دغه فین شرطی د جزاء محذوف ولا تحزن فقط کذب رسول من قبلک دا فات تفرید په جزاء محذوفه تای سره نسبت درو شو ډیر انبیاء ته تانمخ کې جاءوا بالبينات والزبر چراتل کډو انبیاء علیہ السلام په ښکار دلایل او زبر او په صحیف او کتاب المنیر په کتاب روشن تارنگی سورہ انعام کی فرمائی انضم آیت کی فقد کذبوا بالحق لما جاءهم تایسر نسبت درو کو دوی حق بیان تکل چدی تدا حق راغے فسوف یاتیم زر چراب شدید انباؤما خبردار د اغه تکذیب دا عذاب کانو بی استازون چې دوی داغه پورې خندا کوي تارنگی سورہ انعام کی بیا فرمائی یوصل وصل احتمایت کی پین کا زبو کا کدوی نسبت درو ہوگی تا نمخ پکے گا فقر ربکم ذو رحمت واسعہ و رب ساسو خاوند میں ربانہ فراخ دے ولا يرد باسو عن القوم المجرمین نشی واپس کولے سو عذاب دا اللہ دا قوم مجرمنا تارنگی سورہ یونس کی ہوئی آیت یوصل ایک کی پین کا زبو کا فقل لی عملی ولکم عملکم کدی نسبت درو کی تاتا نوائے ماد پارا بدد زماد عمل توحید و سنت تاسو رضا تاسو عمل شرک و کفر انتم بریئون مما عملو تاسو بیزارے داغنے چزکوم از بیزارم داغنے چتاسو کوئے سورہ یونس 41 دارنگی سورۃ نحل کی 113 آیت کی ہوئی ولقد جاءهم رسول منهم خامخت ایسر اغلو دی مکی والو تا پیغمبر ددینا فکذبوه نو دی دروغجنو گنا غا پیغمبر اغت نو کا ہجرت فاخذهم العذاب ونذل العذاب دیو ظالمان عذاب سو لوگا پہ اللہ را وستلا او يرد دشمن فذاق اللہ لباس الجوع والخوف دویم دا دے پیغمبر نافرمانی اللہ وی دا سبب دا نقصان شو تاسو لرا ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون یوصل 250 آیت کی سورہ ال عمران یقینا رشتہ کڑے اللہ تعالی سره خپل وعدہ په احد کې اذ تحسونهم امام بخاری مانا کہ اے تستأصلونهم چې بخندی کولا کله چې تاسو وجدل دا کافران په حکم د الله سره تر دې چې تاسو فشلتم کمزور شوي فشل څه ته وي چې خپل اسونه د سړی په همت شي او اختلاف کو تاسو په حکم نامل کې چې نبی علیہ السلام ویلو چې دا مرکز باندې پر د عبد الله بن جبیر رضی الله عنه د امارت تلاندې انا فرمانی وکړه تاسو سره سره نه چوری تاسو حالت چې تاسو خوخاو دارنګه سورته نساء کې فرمای و من یعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها اسوک چې نه فرمانی کوي د الله او د رسول ويتعدد او تیرے کے حدوده د پلو د الله نه الله به داخل کی ورتا دارنگی سورۃ نساء کی 2 آیت کی فرمائی یوم یود الذین کفروا وعصوا الرسول پتہ غرض د قیامت خوخیب کافران او غنا فرمانی کون کی رسول اللہ سب خوخی لا تسوا بین الارض غا چوارشی پدی من ازمکا یا لیتنی کنت ترابا انشی پټول دوی د الله نه خبره دارنگی سورۃ احزاب کی اللہ 36 آیت کی فرمائی وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ ندی مناسب یو مومن سړی او خذلرا کله چې فیصله کړي الله او رسول امرن دی او کار ان یکون لهم الخيرۃ چې شدوی د پاره اختیار من امرهم د رای د دینا هغه څوک چې نافرمانی کوي د الله او رسول فقط ضل ضلالا مبینا گمراه شو په گمراه ښکار سره دارنگی سورہ جن کی 30 آیت کی ہوئی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ آسوک چنا فرمانی کئی دا اللہ و داغد رسول فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ دل پار اور دا جانم دا میشہ بھئی پائی کی
دریم دا ذکر کوي چې څوک مخالفت کوي د الله د رسول شخص ته ویل شي چې یو شی په مین باندې دوی کې نیمي کې دارنګ چې یو سړی د رسول الله د سنت مخالف کوي د ځان جدا کړي دی کنه الله فرمای سورہ نساء 115 آیت کې وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ هغه څوک چې مخالفت کوي د الله د رسول یعنی داغه د سنتو من بعد ما تبين له الهدى رسولانه چې خخ کار شي دته طریقه د پیغمبر ويتبع غیر سبیل المؤمنین اروانی کې د بيدلار د مؤمنانو نه د صحابه په طریقې نه دي نولله ما تولى اړو موږ دلغه طرف ته چاوړي دنیا کې دله مهلت ده ونسلی جهنم او دنب حکم دے جانم تا ډېر بد ځای ورتلو دارنګه سورہ حشر کې فرمایي سلورم آیت ذالک بانهم شاق الله ورسوله دا سزا دی بنی نذیر د پاره په دی وجوا چې دوی مخالفت کړي د الله او د رسول الله ومن یشاق الله سوک چې خلاف کی د الله وان الله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکون کې دی دارنګه سورہ انفال کې د مشرکین مبارک فرمایي دی الله سم آیت کې ذالکا دا والټا کول د دی بے انهم په دی وجه چې دوی چې شاق الله ورسوله مخالفت کړي د الله او د پیغمبر د الله ومن یشاقق الله سوک چې مخالفت کوي د الله او د پیغمبر فإن الله شدید العقاب الله سخت عذاب ورکون کې دی دارنګه سورہ محمد کې فرمایي 2 کې ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله یقینا کسان چې انکار کړي د الله د توحید او من کوي خلق د الله د لارینه وشاق الرسول مخالفت کړي پیغمبر من بعد ما تبين لهم الهدى رسولانه چې خخ کار شي دي ته طریقه د پیغمبر لا يضر الله شيئا چره نقصان نشي رسول الله ته ضرر برابر وصحيح به تعامل د دې اعمال بزای شي او سلورم وی چې څوک مخالفت کوي د رسول صلی الله علیه وسلم نو د لپاره جهنم دی سورہ توبہ کې الله درش په تمایت کې فرمایي علم یعلموا آیا نه پوهیږي دا منافقان انه من یحادد الله ورسوله هغه څوک چې مخالفت کوي د الله او د الله د رسول فإن له نار جهنم یقینا له ورته جهنم دی خالدن فیها مشوی پدی کی ذالک الخزي العظیم دا شرمندگی لوی دا دارنګ چې د شریعت د پیغمبر خلاف کوي الله وی ذلیل له سورہ مجادله کې 15 آیت کې ان الذين يحادون الله ورسوله یقینا کسان چې مخالفت کوي د الله او د رسول الله کو بیتو ذلیل کړي شوی دي کما کو بیت الذین من قبلهم لکه څنګه چې ذلیل کړي شو هغه کسان چې دین مخیو دارنګ بیا ور پسې فرمایي شلم آیت کې ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الذلین څوک چې مخالفت کوي د الله او د رسول دا بخوارو ذلیلی بیا سورہ مجادله آخر کې وایي 2 آیت کې لا تجد قوما وبنهم یو قوم چې د ایمانی په الله او په قیامت یوادونا دی دوستانی کوي من حد الله ورسوله هغه څوک چې مخالفت کوي د الله او پیغمبر د الله نه دا مختلف عنوانات سره اثبات د رسالت د ذکر کړي دي دارنګه کله قران ذکر کوي چې د نبی صلی الله علیه وسلم ادب چې پرې دي نو نقصان دي دغه سورہ حجرات اول کې وی یا الذین آمنو ایمان والو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله مخالفت وړاندې دیواله مکوئ د الله او د پیغمبر نه قران او حدیث نه مخکې مزه واتقوا الله الله نه يرو کین الله سميع عليم دارنګه د پیغمبر د سنت आवाज د پاسه خپل رسمي رواجی आवाज وجت نکي یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ایمان والو موجته خپل आवाजونه د رسم رواج پورته د आवाज د نبی صلی الله علیه وسلم او په زور مکوئ پیغمبر ته خبره کا جهر بعضکم لبعضن پشان زور په زور ویلو زنسا زنور لرا ان تحبط اعمالکم اسنه چې تاسو اعمال ضایع شي وانتم لا تشعرون اتاسو باندې پويږي دوی آیت دارنګه سورې نور کې وې درش په تم کې لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا
تاسو مګنئ بلنه د پیغمبر په مینځ تاسو کې پشان د بلنې ځنې تاسو د نور له څنګه انزوري ته आवाज کوي نو پیغمبر ته په یا محمد سره आवाज مکوئ. الله پیجنیا کسان یتسللون منکم لوازا چخوی تاسو نه زید فناتا. بیا الله مخالفینو د پاره سخت تخفیف بیان کړي دریش په تم آیت کې وليحذر الذين يخالفون عن امره. او دیری یا کسان چې مخالفت کوي د سنت پیغمبر د دې خبرې نه تصيبهم فتنه چوب رسول دې فتنه په دنیا کې او يصيبهم عذاب الیم یا بو رسول دې عذاب دردناک. اتم قرآن پاک چکم دے ذکر کئی اعراض د مشرکینو. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اعراضهم کگران لگی پتا من اے پیغمبرا مخړول مشرکان دغه مشرکینو نمایشی معجزه غوښته الله مصلحتن غنور کوله. نو سورہ انعام کی 35 آیت کی تسلی خی کتا من گران لگی مخړول ددی او زدل معجزه نظر کوم پاین استطاعتا کستا خپل طاقت وی ان تبتغي نفقا دا چې تلاش کی او معجزه پزمکه کی او سلمن فی السما یا کې دا پونه پاس طرف د اسمان فتات یهم بیایا راوړ دي ته معجزه. تفسیر مدارک کوئی ول معنا لا تستطيع ذلک معنا دایا دار چې طاقت تنش لرله ځکه معجزه دام د نبی پلاس کی نه معجزه چې کوم دے دا په اختیار د الله کی وی. دې موضوع باندې ډېر آیتونه قرآن پاک پیش کړي دي. بیا تم وجه دا ده چې الله شهادت ورکوي په صدق د رسول خپل منی. الله وی زه گوایم چې دا زما رسول له لکه سورته رات آخری آیت ته درې سال ختم سورہ رات ته ختمي ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويغا کسان چې کافر دي کفروا بالرساله دا نقطه بولګوي چې منکر دي د رسالت ته پیغمبر نه سوئی لست مرسلا نه تله غلې شوی د الله قل کفا بالله شهیدا بیني و بینکم ويغفر الله گوا پمن زما تاسو کې زما پر رسالت ومن عنده علم الكتاب هغه څوک چې سره علم دی کتاب دی. دغه پورې ساتو وجوهات په صدق د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ذکر شو او دا باقی وجوهات په ان شاء الله مون رستو ذکر کو. واخر دعوانا بعد شروع په صدق د رسول صلی الله علیه وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رشتینِ پیغمبر دے دے صدق دا پارا تقریباً 12 وجوہات قرآن کریم ذکر کری دی. وجہ اولا تحدی آیتون من ذکر کرل کہ مشرکین سره دا مناظرے چیلنج تو قرآن ورکڑے دے تو مشرکین دائی جواب نہ دے کڑے نو دا دلیل شو پس صدق دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی. دویم الله وی پیغمبر تا ته وحی کړی دا لکه انبیاء ته چې پوخا کولا نو دا دلیل شو په صدق د نبی صلی الله علیه وسلم باندې. دریم انباء الغیب ډیر واقعات داسې چې مخکې زمانه کې تیر شوي دي او دا غي صحیح حالات پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دای وضاحت شوه دي په وحی سره. سلورم دلیل صدق د نبی صلی الله علیه وسلم اخبار بالغیب چې د باز خلکو باره کې الله خبر ورکړو چې دا کافران ایمان نه راوړي یا دا منافقان کوم نفاق کوي پټ دا دلیل په صدق د رسول صلی الله علیه وسلم باندې. پنځم د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات دا چې امیو سلسل کتابت دا نشو کوله په نهایت فصیح او بلیغ. او شپږم وجه دا و چې الله ترغیب ورکړي چې د پیغمبر اطاعت وکړي اجابت وکړي د خبرې. وم تحذير او تخویف ورکړي د الله په پرخولو د تابعداري د نبی صلی الله علیه وسلم. اتم
اعراض چې کوم خلق کوي اتم وجدا چې الله شهادت ورکړي دې په صدق نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې الله ویزه قوایم چې زما رسول دی دا تو وجوهات تفصیلی مخ کی بیان شو نهم وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدق دادا چې د پاره ډیر مخ کی زمانہ کې ابراهیم علیه السلام په کعبه کې د الله کور سره دعای غوښتي و چې کله کعبه تیار کړل نو دعای وکړه سوره بقره کې یوصل یو کم درشم آیت لومبای پاره کې وګورئ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم یوصل یو کم درشم آیات لومبای پارا سوره بقره ربنا یقولان پکې حذف لګو ویل دې دواړو ابراهیم علیہ السلام اے رب زمغا وبعث اولگا فیہم پد عربو کی رسولن یو پیغمبر منهم د جنس د دینا یتلو علیہم چې بیانی هغه پیغمبر په دوی باندې آیات کا دلائل استاد قدرت ويعلمهم الكتاب والحکمه اپو کوي دی رب قرآن او سنت ويزكيهم او پاکی دی لرا د شرک کفرنا د بد خلقینا انک انت العزیز الحکیم الله تغالب و حکمت علی دا نهم وجه شوا په صدق د رسول صلی الله علیه وسلم چې دا پیغمبر دی چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دواړو د په حق کې دعا وغوښتي و او حدیث کې دا مو ان دعوت وابي زه غوښتل شوم د خپل نیکه د ابراهیم علیه السلام لسم وجه د صدق د نبی صلی الله علیه وسلم اغدا دا چې الله د ټول انبیاء علیهم السلامونه وعده غسته دا په وارد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې کچرستا زمانه کې موجود شي پاغه باندې و ایمان استا او نصرت پکای داغه دي سوره ال عمران کې درېما پاره کوم ځای ختميږي سالورمه تقریب آیت نمبر 1 اتیایم کې وګورئ 81 نمبر آیات وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ یاد کا چاغست والله کلک وعده د پیغمبرانو نام دا وعده د هر نبی نه فردن وا آدم علیہ السلام نونی صاحب څومره رسو چې انبیاء د نفس راغلي دي تر عیسی ابن مریم پوری نو د هر پیغمبر نه الله داسې وعده غستې وا لماتتکم خامخا چې در کوم تاسو ته من کتابین یعنی کتاب او حکمت او په دین دا واخله د دې دعوت کوي خدا ور سره واوره ثم جاءکم رسول بیا برازی تاسو ته خاص رسول مصدق لما معکم دا پیغمبر صفات بدای تایید وکي دا کتاب چې تاسو سره دی ساسو د شریعت مخالف ورني اصول د دین کې نو هر پیغمبر ته الله داوی کچري هغه پیغمبر ستا په زمانه کې موجود شي نو دوه خبرې وکای لا تؤمنون نبی خامخ ایمان براوړی پاغه نبی ولتنصرنه او خامخ مدد وکوي داغه د شریعت او د دین یعنی ستا پیغمبري په بیا داغه راتلو سره ختمي حدیث کیوں چې موسی نبی علیہ السلام مختا یو ځل عمر سے تورات نسخه پیش کړو کنه مشکات کی راځي یا رسول الله دا نسخه د تورات دا نبی علیہ السلام چپو فجعل عمر یقرأ
عمر صاحب شروع شو چایل وسلم وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یتغیر مخ د پیغمبر د خفقان نه بدلیدو ابو بکر صاحب مجلس کې ناس ہوئے سقولت کا سوا کلو ما ترى بوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا په نه خزي بوري شو وجاړه تنو ګوري هغه کیفیت چې د الله د پیغمبر په مخ ده فنظر عمر الى وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړل عمر مخ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې واقعي هغه غوسه نو د غوسې د سړولو ختمولو د پاره عمر صاحب سو کلمات وی اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله پنانسم پنوم د الله سره د غوسې د الله او غوسې د رسول د الله نه د رسول الله غوسه عطف کړه په غوسې د الله باندې دا ولې مطلب دا دی چې د پیغمبر غوسه کول داسې لکه چې الله تا غوسه کړي ما یطیع الرسول فقد اطاع الله خبرو بیا عمر سے وہ فرمائل رضوینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا خوشحالی ہوں پا اللہ چې زمون رب دے اسلام میں دین دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زمون قائد مشر پیغمبر مقرر کرے پدې کلمات ویلو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چهره نا اثرات بدل شو خوشاله شو بیا فرمایل لو بدالکم موسی کدی زمانه کې تاسو ته موسی علیہ السلام خپل راشي فتبعتموه وترکتمونی تاسو بیا موسی علیہ السلام پس روان شو ما پرې دی لزوللتم عن سواء السبیل خطاب شاید نه غلاري دغه د مخکانو پیغمبران نو وعده دا و چې هغه راشي نو هغه بستا ایمانی او نصرت وي مطلب دا چې نبی علیہ السلام صلی الله علیه وسلم زما رسالت ډیر کامل لې موسی علیہ السلام که بذات خود ژوندې وي هغه به زما تابعداري کوله ځکه بل روایت کې دا دي لو کان موسی حیا وادرک نبوتی لما وسعه الا اتباعی که موسی علیہ السلام ژوندې وي او زما د نبوت زمانه مونته وي دا غبل طاقت نو سوا د تابعداري زمانہ دا د انبیاء سابقین الله وعده غسدا لا تؤمنون به ولا تنصرون دی وجه عیسی ابن مریم چې په آخر وخت کې نزول کی ناغه به د ادواړه صفات وی ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم راوړي او نصرت د دین دعوت هم چلی قران او حدیث خدا قران او حدیث باغت الهامن الله خو او بل عجیبا نقطه په دی واقع کې دام دا کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد امکان وې د بل نبی راتلو نو عیسی علیہ السلام دا خود بنی اسرائیل آخری رسول نو بیا به د پیغمبرو کنا ہونا فراتلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره رسالتونه ختم شوي دي هغه امتی د محمد صلی الله علیه وسلم او الهامی طور سره به قران او حدیث تاریخ دی او مسلک سره به هغه تعلق نه دارنګ دی یو جامعینا دی یو عالم نه په علم عزت کول نه الهامی طریقې سره الله به تعلیم ورکړي د قران او د حدیث او د دې اجرا وکړي دی آیت من عمل پامبیاو کې د عیسی علی السلام دی نو یو لسم وجه دا لسم وجه دا شو چې الله پاک د ټول انبیاو نو وعده غسل محمد رسول الله متعلق او بیا عیسی علیہ السلام خصوصی بشارت ورکړه د نبی علیہ السلام سورۃ صف کی چکم راضی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه وسلم زه تاسو ته زیر در کوم په خاص رسول چې ما نرست روان دی ما پسې دی نو می دی احمد صلی الله علیه وسلم خجی نو یو لسم وجه د رسول الله د صداقت دا عمدہ آیت چې ما کوم مضمون مخکې ته پیش کوم دغه د سورې صف کې شپږم آیت وباسه یو لسم وجه د رسول الله د رسالت هغه دغه سورې صف شپږم آیت پارا نمبر 28 او سورت 61 آیت 6 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ یاد کا چویل عیسی ابن مریم اے د بنی اسرائیل
انی رسول اللہ یقیناً زد اللہ پیغام راوڑن کے متاسطا مصدقا لما بین یدیا تائید کون کے امداغ کتاب جمان مخ کے دے یعنی تورات ومبشرا برسول او زیر در کون کے امتاسطا دیو خاص رسول یاتی من بعدی چرازی برست زمانہ اسمہ احمد جنوم داغد احمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رد پدے نصاراو منے چو تاسو وای چې موږ عیسی علیہ السلام منو نو عیسی علیہ السلام خبره تاسو دا منه او خو د نبی بشارت ورکړ او تاسو انکار کوئ د رسالت محمد صلی الله علیه وسلم نه دا یو لسم وجه شو دولسم وجه دا چې الله ترغیب ورکړی دی په تایید او نصرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کی تاسو د دې پیغمبر باندې ایمان راوړئ او د ادب کوي عزت وساتئ سورہ الفتح کې شپږشتمه پاره دا سورہ الفتح آیات نمبر 9 ګورا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه چې تاسو ایمان راوړئ په الله او په رسول الله او تایید وکړئ د الله د پیغمبر او دغه عزت وساتئ دارنګي سورہ اعراف کی الله خوبی بیان کړی دا خلقو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي یوصل اتپنځوستم آیت سورہ اعراف 158 آیت اللہ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون آیت نصف تمیز کی 158 آیت نہما پارا 7 نمبر سورہ اعراف فآمنوا بالله تاسو باورو قید اللہ پا توحید منی ورسوله النبی الامی او پر رسول اللہ پر علی گلے شوید اللہ نبی چلوے مرتبے خاوندے النبی چه خبرون کے دے خلق لرپاہ کامو شریع سرا الامی پاک دے دا گنانا دا سے پاک لکا چه دا مون نبی اس پیدا اللہ زیاغا پیغمبر دے یومنو باللہ چه یقین لری دے پا توحید دا اللہ پا حکمون دا اللہ واتبعوه تابعداری کو قید دے رسول لعلکم تهتدون دے دا پارا چه صحیح لار بمومائی اللہ دارنگی سورہ توبہ کے اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان بیا ذکر کرے دے 40 آیتوں کو رہے سورۃ توبہ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا تابع دلیل پر صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم منی دا دولسم دلیل روان نے الا تنسدا الا دے استثنائی نہ دے بلکہ الا شرطیہ دے الا تنصروه کچرتا سن کوئے مدد دے دے نبی اس پروانشتی ذکر شرط پر جزائے محذوفہ فلا باس اس پروانشتی فقط کی دفعات تفرید پر جزائے محذوفہ فقد نصره اللہ تائسر مدد کرے دے اللہ دے نبی اذ اخرجه الذین کفروا پاو ٹیم کے چی شڑلے دلرا کسانو چی کافرانو د مکینا
ثانی اثنین چې دویم د دوو نو ابو بکر د سرا اذهما فی الغار کله چې دا دواړو په غار ثور کې اذ یقول لصاحبه یاد کا چې ویل د خپل ملګری تا د ابو بکر صدیق صحابیت د قرآن نه ثابت دی وجنه قرطبی وی چې کوم یو سړی د ابو بکر صدیق د صحابیت نه انکار کوي د کافر د پنس قطعی منی لکه شیعان روافض بې ایمان وي او نسبت د منافق هغه ته کوي الیاذ بالله اذ یقول لصاحبه یاد کا چې ویل د خپل مرګر دا لا تحزن غم کوا غم د ابو بکر سره سو ټول د نبی علیہ السلام بارک یو مخه پکېګا ان الله معنا الله زمون ملګری دی دا دلیل په صدق د نبی صلی الله علیه وسلم باندې الله دیار لسم دلیل په صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیعت د نبی صلی الله علیه وسلم بیعت د الله دی چې زما پیغمبر سره چا بیعت وکړه الله دې ما سره بیعت وکړو سورہ الفتح آیت نمبر 10 کې وګورئ دیار شپږشتمه پارا نمبر 26 او سورت نمبر دے 48 او آیت نمبر دے 10 ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله یقینا کسان چې بیعت کوي تا سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم یقینا دوی بیعت کړي دي د الله سره دا بیا دلیل دی په صدق د نبی صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر بیعت الله منسوب کړي دي خپل ځان ته ید الله فوق ایدیهم لاست الله پورته دې د دې د لاسونو د پاسا ید العلیا خیر من الید السفلی دا الله ید برد ما یلیق بشانه متشابهات الله سوال لسم وجہ د صدق د نبی صلی الله علیه وسلم دا چې الله د صحابه مدح او شان لوی ګڼل تابعداري کول دا د پیغمبر عزت دی د صحابه عزت د پیغمبر عزت دی قاضی ابو الفضل عیاض ابن موسی اندلسی دا د شپږم هجری عالم دی د فرمای په شفا کې ومن توقیره وبره صلی الله علیه وسلم توقیر اصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والامساك عما شجر بينهم ومعادة من عاديهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة المؤرخين وزلال الشيعية والمبتدعين خجي ومن توقیره وبره د پیغمبر عزت داده چې داغه د ملګرو عزت بکای او د پیغمبر احسان داده چې داغه صحابه سره به احسان کوي او څنګه احسان بکای داغه نقطه دادا چې ومعرفت حقهم د صحابه حق په پیژنې صحابه تابعداري وکړي صحابه به صفات کوي د صحابه د پاره به استغفار غواړي والامساک عما شجر بینهم او خلا قلم به بندای دا خبرونه چې صحابه مینس کې راغلي دي ومعادة من عادهم او دشمنی به کوي دا چا سره چې صحابه سره دشمنی کوي والاضراب عن اخبار المؤرخین او مخ کاوړی د خبرونو د مورخینو او جهل د مورخینو تاریخ کې خوشیوم راغلي دي وزلالت الشیعیه والمبتدعين دا گمراهی دي شیعان او د مبتدعين
نو مطلب دا دی چې صحابو سره به محبت ساتي. دی وجنا د صحابو سره ډېر لوی شان قرآن پاک خولې دی. د صحابو شان چې اوچت شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجې نه چې په هغه ایمان راوړی دی که نه. سورہ بقرہ کی تاسو بس ہے آیات نمبر 37. سورہ بقرہ کے 137 کوم ځای چې دا ډومبای پارا ختمی کی دې سره قریب وګورئ. ایک سو 37 آیتوں بس. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. دین مخ کی آیات 135 لگوں گورا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. وَإِ کتابیان یہودیان وی یہودیان شئی، نصارا وی نصرانیان شئی، تہتدو ہدایت بیامومئی. یہود وی ہدایت پہ یہودیت کے دے، نصارا وی ہدایت پہ نصرانیت کے دے. اللہ پاک دے خبری یو فیصلہ اکڑا. 137 آیت. فَإِنْ آمَنُوا کچر ایمان راوڑی دا یہود دا نصارا بے مثل ما آمنتم به پشان دا گئی چه پا اخلاص سره کوئی ایمان راوڑے تاسو پا دے پیغمبر او پا قرآن فقد اهتدوا پا تای سرا دوی بشی پا ہدایت. دے آیت کے ډېر لوی شان دے دا صحابہ. اللہ دلتا د صحابہ کرامو ایمان معیار ګرځولې دی چې د صحابو ایمان یو معیاری ایمان دی. اے صحابو ستاسو د ایمان پشان ایمان کدی پیدا کر لکه څنګه چې ستاسو اخلاص ته پیغمبر باندې او په قرآن باندې به ال په هدایت شي. دوی دا چې وی کونو هودا او نصارا تحت دا غلط اسه د خلی خبرې دي. ہدایت والا خلق تاسو ہے. مکی سورہ بقرہ اول کے دے اللہ سمایت کیوں ویلو آمینو کما من الناس. ایمان پیدا کئے اے منافقینو پشاند ایمان دا صحابو. الناس کی التا الف لام عہدیو. الف لام عہدی کے قیدہ دادا چھ دا پا خارج کے یو فرد مثال بدے لکھائی، یو فردی مثال بید دی. الف لام عہدی کی دا قیدہ دا نو اگا فرد مثال صد صحابہ دی. بین وامنو ایمان راوڑے اے منافقینو کما آمن الناسو لکا سرنگی چی ایمان راوڑے دے صحابہ. او دلتم اللہ وی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کہ ایمان راوڑی دا یہود پشان آگئی چتاسو کو ایمان راوڑے دے پیغمبر و قرآن منی فقد اهتدوا تای سر دیب پہ ہدایت شی. بیارستو گو رشان صحابہ 143 آیات دویم پاری تا مخامق دویم پاری سر بس. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَكَذَلِكَ دو معنی دی کاف کا تشبیہی کر دے او کا کافی کمالی کر دے. کا تشبیہ کر دے نو مخ کے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم سرو لگوا. چالا توفیق ورکی چاله چواڑی په طرف د لارې نیغي لکه صحابو له چې توفیق ورکړه د پیغمبر سره تحویل قبله وکړو. وکذالک څنګه مې چې تاسو ته هدایت کړې د صراط مستقیم اے صحابو جعلناکم ګرځول مې تاسو امه وسطا یو ټوله عادل او منصف
لتكونوا شهداء دې د پاره چې تاسو به غوي ورکوي علی الناس په مسابقه او پیغمبر به پتا سو غوي قیامت یا کاف للکمال لے کاف کمالیہ وکذالک دا زما کمال دے اللہ وی کافی تشبیہی کافی تعلیلی او کافی کمالی کافی صفتی دا مختلف انشاءاللہ دا برسو قیدو کی برازی بھی آتا خیر انشاءاللہ چه کاف پسو مانو کذالکا یا ثم پسو مانو قرآن کی رازی آغا باغا قوائدو کی رستو آخر کی برازی انشاءاللہ خودلتا قوائدو مطابق مانا کافی لپارا کمال کا وکذالکا اللہ وی دا زمان کمال لے کافی کمالی مانا دا زمان کمال لے جعلناکم گرزولی میائی تاسو اے صحابو امتا وسطا یو ٹولے عادل و منصف لتکونو شهداء علی الناس دے دا پارا چی شیطاسو گوئی کہ ان کی پوم مسابقہ جو سڑے عادلی الگ شہادت کی پیش کی گی صحابہ عادل لی ذکر اللہ پا شہادت کی پیش کی پا پخوان امتونو دیو جند محدثین دا قیدہ دا چی جہل در راوی صحابی پر روایت حدیث کی دا عیب ندے دا پارا دا متن حدیث لکہ صحابی ہوئی چیرا یو تابعی ہوئی چی دا یو صحابی ندا روایت ما تا نقل دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو محدثین ہوئی چی جہل در راوی صحابی پر روایت حدیث کی دا عیب ندے دا پار دا متن حدیث ولی صحابہ طول عادل دی دا غی پا عدالت منی اللہ گوئی کردی دا جعلناکم امتا وسطا لتکونو شهداء علی الناس دا شان دے دا صحابہ کرامو دارنگی سورہ آل عمران کی شان صحابہ لگو گو رہے 110 نمبر آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یو سلسم آیت سورہ العمران دا بیا دلیل پا عظمت شان صحابہ منے ذکرم بے مخاطب دا دی آیت صحابہ کرام دی کنتم او کنتم سغد فعل ماضی راوڑا کنتم فی علم اللہ ویتاسو وقتنا پا علم دا اللہ کی خیر امت ور امت خیر سغد اسم تفضیل دا اسم تفضیل کے قیدہ دائی مفضن علی غواری کنا مفضن علی سودی مفضن علی امم سابقہ ٹول دا پاغی من بہتر دی کنا کنتم ویتاسو وقتنا پا علم دا اللہ کے خیر امت ور امت اخرجت للناس اخلشی دا پارد فیدے دا مخلقو تأمرون بالمعروف حکم بکوئے پنے کو من بکوئے دا بدو دی آیت کی رنبے مخاطب دا دی صحابہ کرام دی چه دا فضیلت دے دا صحابہ کرامو چه خیر امت طول امتونو کی تاسو بہترین یہی اللہ اکبر دارنگی دا صحابہ کرامو شان رسل قرآن پاک سورہ بقرہ کی ذکر کئی یوصلہ واتیہ نمبر آیت کے اوپر ہے 187 نمبر آیت سورہ بقرہ 187 علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم فتو اللہ تا چھ نقصان کی غرزول تاسو خپل زانونا کدا مخکنے حکم تاسو تا باقی پاتی شیوے
تاسو بیا مشکلات حکم داو ابتدا کې د روزي چې ماخام روزه به ما تکړه او بیا به ودې شو نو بس بیا به د روزه وا بل ماخام پوري الله بیا حکم کې تخفیف راولېږي چې ټول شپه د ماخام داخلي دلو نه پس تر سبا خته دو پورې تور سپین مزه د سبا کارشي نه پورې خراس کا کی جائز کړ اور پسې بیا فرمای فتاب علیکم دا نقطه دې نقطې هدایت موږ فتاب علیکم پس مهرباني کړې د الله پتا سو اے صحابه وعفى عنکم معافی کړې دې تاسو ته صحابه معاف کړې دي بیا دی سورہ بقرہ کې 201 نمبر آیت وګورئ 201 बल्कि 200 नंबर आयत वगैरह وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا زنید د خلق ناغدي چې دنیا والی راکې موږ ته دنیا کې حسنتان توفیق دنے کا او په آخرت کې بدله دنے کا وقنا عذاب النار او بچ کې موږ د عذاب د ورنا دا سے نیکان خلق مشته دا د صحابه صفاتو چې دنیا کې الله توفیق دنے کا راکې او آخرت کې موږ د عذاب نه بچ کی ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله زنه د خلق ناغدي يشري نفسه چې خرسي خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پرد لټولو د رضامندیا د الله 207 نمبر آیت کې وګورئ جدا دا بیا شان صحابه دي دې سره لومبه مخاطب دی آیت کې صحابه دي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله زنه د خلق ناغدي چې خرڅي ځان خپل د پاره د لټولو د رضامندیا د الله چې مان الله پس راضي شي نو صحابو کې لوی صفات سو د الله رضا لټول نو دا صحابه د سنه پیدا شو خدا د رسول الله د مهنت نا چې د الله رسول دا برشتي نه دی کنه دارنګي د دې سورته بقره اخر کې تاسو وګورئ 285 آیات سورہ بقرہ 285 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه باور کړه دے پیغمبر پاغ کتاب چرا لګلې شه دے پیغمبر ته طرف د رب ددنا پیغمبر د الله د احکام مکلف دے زکوی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه اور پسې وی والمؤمنون د عطف کړه دے پیغمبر کی آمن الرسول او دا ایمان د مومنانو هم دی کل آمن بالله د ټولو ایمان دی د الله په توحید په ملائکو باندې په ټولو کتابونو آسمانیو باندې په ټولو رسولانو باندې دا د شان صحابه اړم به دی آیت کې صحابه دي لا نفرق بین احد من رسل جدای نه راولو په من دیوتن کې د رسولانو د الله نه څنګه جدای چې په بازو ایمان او په بازو باندې کفر لکه د نصاراو په شان باندې اغه عیسی علی السلام منی محمد رسولانه منی يهود چې کوم دي عیسی علی دا موسی علی السلام منی محمد رسولانه منی موږ ټول انبیا منو ایمان اجمالی زموږ پټولو دي وقالو سمعنا وایز مومنان الله ورته د مستاق حکم واطعنا ومن لدی غفرانک
دا مفعول د پاره د فعل محذوف طلبنا غفرانک مونږه طلب کو تا نه د بخنی ربنا رب زمغه ویلیک المصیر تا تذیرات لل دا د شان صحابه نو دا صحابه چې پیدا شو نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه نه پیدا شي دي کنه دارنګي رسو سوره ال عمران کې الله بیا شان ذکر کړي د صحابه کرامو دي الله سمایت تاسو ګورئ بقره نه رسو سوره ال عمران میں دي الله سمایت قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين قد كان لكم آية تاقیش دیتا سلرو خلقو یو نخاد اللہ دا قدرت دا اللہ دا توحید فی فیتین التقطا پا بارد غدو ڈلو کی جمع خامق شوی دوار دی یو بل سرا پا بدر کی دیوی ڈلے قائدو ابو جہل دے دا مکی نراغلے سرد زرو کسان آدھے خوانا تھا دے بل ڈلے قائدو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ فیعتن تقاتلو فی سبیل اللہ یو ڈلوا چې جنگ د الله پلاره کې یا فی سبیل الله من لاعلاء کلمت الله په بنا دا حدیث چې صحابي تاسو کړه سره jihad کی شهرت لا بل غنیمت لا بل الله رضا لپاره د کی فی سبیل الله سوکته پیغمبر من قاتل لتكون کلمت الله هي العليا فهو مجاهد فی سبیل الله دیو جن دا غي حدیث مطابق معنا تو قاتلوا فی سبیل الله جنگ دلا د پاره دو چتولو د دین د الله و اخرى بلدل و کافرتن کافران دشمنان د الله يرونهم لذل بد مومنان کافران لرا مثلهم دجن خپل په ابتدائی حالات د جنگ کې رای العين کار په نظر د سرګو سرا واقعي هغه ضرورت 313 دیمان یراونهم لذل بد کافران و مومنان لرا مثلهم دچن خپل په وخت لګې دو د جنگ کې زر ملائک را کوشو بدرتا سورہ انفال کې رای العين کار په نظر سو والله یؤید بنصره الله مضبوطی په خپل مدد سره چاله چواړي ان فی ذلک یقینا په دی واقعیا کې چې دا لګ مومنان وته ډېر کړو لعبرت لأولی الابصار خامخنخ دي د پاره د خوندانو د عقل دایت بیا دلیل له صدق د رسول صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی جماعت کې موجود دی دی جماعت ته الله پاک بیا مضبوط والے ور کړی دی والله یؤید بنصره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګرتیا د وجن الله د دین نصرت کو کنا ولقد نصرکم الله ببدر وانتم ذلہ تاسو بدر کې کمزوري وای قلیل العدد والعدد ذلہ معنی تک سکے قلیل العدد والعدد تاسو تعدادم کم تاسو اصلهم کم عدد تعداد عدد اصله دا ټول صفات چې وګورئ دا دلیل دی په صدق نبی صلی الله علیه وسلم دا د موضوع سره روان دي چې الله پاک دا واقعات جوړي او دا جماعتونه پیدا کړي دا د رسول الله د وجه نه کنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حق پیغمبر دی دارنګ رسول شان خی بیا د مؤمنانو دی سورہ ال عمران کې وګورئ آیت نمبر 16 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين دا صفت دا عباد ټکی دا عباد مخکې نو غي موصوف دي الذين بندگان د الله غدي يقولون جوای ربنا رب زمونگا اننا آمنا یقینا من له استا توحید او بخی منتظم گناونا او بچ کی منگ عذاب دون
रब्बना इन्नना आमन्ना दाशु तवस्सुल फगफिर लना ज़ुनूबना देता वही सवाल तवस्सुल नहीं हुआ लगा वसीला ना माने वह ना मानम चुकूँ वसीला कुरान खीन वाला वो मनु का ना वसीला ख्वाह सूरह फातिहा न शुरू इय्याका नअबुदु दा तवस्सुल व इय्याका नस्तईन दा सवाल तवस्सुल लेते हुए इबादत जमुंगा अल्लाह दाता तो जमुंग वसीला दा ईमान जमुंग ता तो वसीला दा रब्बना इन्नना आमन्ना दाशो वसीला फगफिर लना ज़ुनूबना व क़िना अज़ाबन्नार देते वेलेशी सवाली वसीला बाकी अतवस्सुल दा सवाली तवस्सुल दुहिला चकुम दे चाहता शिरक कुफर तरफ तरह बाबा झंडाने का घालते तवस्सुल ले अले का ईमान जान के पैदा अस्वाबिरीन वस्वादिकीना सबर का उनकी अल्लाह पर दीन रिश्ता वो उनकी आजिज़ी का उनकी अल्लाह ता खर्च का उनकी मालून वल मुस्तगफिरीन बिलअसहार बखना वक्त उनकी अल्लाह ना पौकात पेशमनी की दा सिफात वाला खलक दा इबाद के पैदाशु न दा रसूलुल्लाह द मेहनत तो वजह नदी कना दा ब्या दलील ले पसिदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गई सर डई दारंगे दी सूरह इमरान के 103 आयतों गो रहे वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम याद कैद अल्लाह एहसान कल चवैता सु दुश्मनान न अल्लाह मीना पैदा कड़ा दा मीना वाले पैदा शो मोहम्मद रसूलुल्लाह रागे दा दागद वजना दा से ढेर सिफात दी तकरीबन कुरान की ददे सहाबा किरामो अल्लाह जिक्र करी दी अल्लाह 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 लैसु सवा मिन अहलिल किताब उम्मतुन कायमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आनाल लैलि व हुम यसजुदून इस सूरह इमरान 113 आयत की भी और पसी नदी बराबर टोल अहल किताब बराबर प कबाहतुन की बाज़ दी किताबियान में जमात ते च वलाड़ दे प हक दलायतुन लरि प औकाश पे के अल्लाह तो सजदी लगई नो दगा हक परस अहल किताब जदीद जिक्र द कुरान पर वजह सर मालूम शो और कुरान रागले दे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता द पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन द ईमान पर आवड़ो बंदी दा पतो लगी दला तारंगी यौसल स्वर लसम आयत की सिफात युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर यकीन लरीद अल्लाह पर तौहीद और पर क़यामत वयामुरून बिल मारूफ वेना कई पने को मना कई द बदो जल्दी कई पने कारून के औलाइक मिनस सालिहीन दाद ने कानून दी नो दा दलील शो पसिदक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने अल्लाह दा से ढेर शवाहिद दी आयतुन दी बाप की ढेर ज़ियाद सिदा टोल दलालत कई पसिदक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने मध्य के वो नुक्ता दावे कि दे सूरह इमरान के वाक़या ज़िक्र शेवे दा जंग ओहद की द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरतीब दाव चे दा नक्शे पखपल जोड़ा कोई वा इस्तबव अलिल मोमिनीन मकाइद लिल क़िताल दा मुर्शद जैन पैगंबर जोड़ो नो 50 तीरंदाज कसान द अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु दे इमारत तलान दे पुसुकाइद ओहद पैगंबर केनोली आगईता हिदायत दाऊ कचरे जमुंगा हालात फतह भी या शिकस्त भी तासु बदा मकाम न प्रेग दे जमुंग द अमर हुक्म न मक्की कल च जंग शुरू शो इब्तिदा के गलबा व द मुसलमानानो शिकस्त द कुफारो काफिरानो शिकस्त पड़ो दा गनीमतुन पिलारे के वर्जिदल सहाबा किराम च कल दा कैफियत उली द दे गनीमत तरफ से मंडी कड़ी और सहाबा बदा से कैफियत तक खुशहाली दल तक सूरह सफ के अल्लाह दा गई सिफत खोले दे व उखरा तुहिब्बूनहा नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब या बल सिफत पर अल्लाह दर गई ता सही सर डेर मिना कोई द अल्लाह नसरत या फतह नो द अल्लाह द नबी द अमर खिलाफ शो न शातना खालिद इब्न वलीद ला मुशर्रफ बिल इस्लाम नो नारा गए और मुसलमानों डेर नुकसान हासिल दावत 70 मुसलमान शहीदान शिवी दी
د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک پکې هم شهیدان شوي دي. پکار خداو چې د الله پیغمبر دې صحابه سره غوسه کړي چې تاسو ولې دا مرکز پرې خود دا نقصان دومره موږ ته چورسید. لیکن الله پاک د صحابه سره ډېر د مهربانۍ کلام کړی دی. دې کې اول یو قاعده واورئ. شیخ الاسلام علامه ابن تیمیہ رحمه الله یو باس لیکل دی چې انبیاء علیهم السلام معصوم دي او صحابه کرام محفوظ دي. معصوم دا معنی چې دا غینه ګناه نه ده صادره، الله بچ ساتل. او محفوظ دا معنی چې د پیغمبر نه کس د پیغمبر د صحابي نه کس ګناه شوی دا نو هغه ګناه ازاله الله کړی دا په صحبت د نبی علیہ السلام یې معاف کړی. لکه دا واقعه د احد نه پس صحابه سره خطابونه قرآن ذکر کړي دې سورہ ال عمران کې. تاسو اول وګورئ 152 آیات، د 152 آیت آخری حصہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ دا لام چې فقط داخل شي دا قسم فیده کوي. په مزمنه په روزه منه په زکات حج په دې اعمال منه الله قسم نه خورده. لیکن کله چې شان صحابه قرآن بیانې نو الله په دې قسم خوري. ولقد خامخ پتاي یعنی الله و زما دې په ذات قسمي عفا عنکم معافی میں کړه تاسو ته صحابه عفا عنکم. بیا اور پسې وګورا 155 آیات یوصل 55 مغم اخری نقطه د آیت ګورا ولقد عفا الله عنهم التفات مخکې سو عنکم خطاب اوس عنهم غائب سے غشوا ولقد عفا الله عنهم قسم دی په خپل ذات چې هغه صحابه ما معاف کړی دي. دا عنکم خطاب دغه وخت حاضره سره وکړو چې کله دا واقع شوی دا احد ټیک دی تاسو نه کوتایو شو د پیغمبر د امر خلاف ارس شوی دي والله وی ما معاف کړی تاسو اے صحابه. بیا رستو وی عنهم هم ضمیر غائب کړ چې اے رستو راتلون کو خلقو اسنا چې تاسو زړونو کې چرته د صحابه کرامو متعلق بدظنی پیدا شي او ډېر غټ جرم هغه کړی دی دای په لمنه لوی داغ پروت دی. ولا وی ولقد عفا الله قسم دې ما په فضلات چې معافی مې کړی دی عنهم هغه صحابه ہوتا وګوره هم ضمیر غائب التفات التفات وی کنه اړی راړي. بیا 159 تراشه بیا 159 پیغمبر سره خطاب را دي فبما رحمت من الله لنت لهم پس سبب د خاص مهرباني د الله نرم شوی پیغمبرات د صحابه اوتا ولو كنت فظا کچریویتا سخ جبه غلیظ القلب سخ زړې لنفذوا من حولك اغلو شرطی جزای دار لنفذوا من حولك امخ تختدلی بودا صحابه استاد خوانا. الله وی دا زما مهربانی دا چې ته ورته نرم کړي. نبی علیہ السلام هیڅ غلظت سختی ونه کړې صحابه سره چې تاسو ولې دا سکارو دومره لوی نقصان 70 کسان شهیدان شو. اوس د الله د طرف نه امر دے پیغمبر ته په بارد صحابه کې امر دے طرف د الله نه پیغمبر ته پشان صحابه کې فاعف عنهم تمافه وکي پیغمبر دیتا زړګي چرته استاد وینه خفقان را نشي واستغفر لهم بخنه غواړه دی لرا وشاورهم فی الامر مشورې کو دی سرا په کار د دین کې څنګه چې مخکې مشورو کې نو بیام کې نو فرق محسوس نه کی
वलक़द अफ़ल्लाहु अन्कुम वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र। दा शान सहाबा। सहाबा मासूम न दी, ठीक को तयशेदा हो, लेकिन महफूज दी। बाज़ी खल्क़ को खवारिज चाक़ीद दीन इस्लाम और सहाबा और दुश्मनाई की लगी दिली। बुखारी की दा वाक़या राज़ी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा यवज़ल काबी दीवाल सर डडवाली नास दे और नूर कुरैशुम दी नुबारना यव कस रागे अवदासल के द खवारिज न दे तपो से कोई दा स्पिन गिरे ता सुख हिदा अब्दुल्लाह इब्न उमर दे। अब्दुल्लाह इब्न उमर तवे इज्जता न दे सो खबरो तपोस को मल बदा गई जवाब रागी उमर से भी कवा अब्दुल्लाह इब्न उमर भी कवा से तपोस सा वे अनशुदु का बिहुरमत हाज़ल बैत अतअलमु अन्ना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़द ग़ाब अनिल बदर। वे बहुरमत काबिद अल्लाह पर ज़ात द कसम दर कोम ए अब्दुल्लाह इब्न उमर त पदे खबर पोए जो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान चुकमु जंगे बदर के गैर हाज़िर। अब्दुल्लाह इब्न उमर व तवे आओ टिकता गैर हाज़िर। द्वेम सवाल अगर दादे चिताला कसम दर कोम पर हुर्मत काबी पर इज्जत काबी अल्लाह पर ज़ात द कसम दर कोम ता पता दा अन्न उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़द फ़र्र मिनल उहुद दे उहुद के तेख तकड़वा दे जिहाद द मैदान न। अब्दुल्लाह इब्न उमर भी आओ टिक दा खबरम सा सही दा। द्रेम सवाल बे वेदा दे इज्जत ताला कसम दर कुम द अल्लाह पर ज़ात चित पदे मसला पोए चा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बैत रिज़वान के हाज़िरीन और कड़ी। अब्दुल्लाह इब्न उमर भी आओ रावी द हदीस हुई क़ाल फ़कब्बरा दे खारिजी सड़ी साइल अल्लाह अकबर वे ताजुबन चौगोरा अब्दुल्लाह इब्न उमर मा सर मुआफ़िक़ दे चिदा इब्न उस्मान सेब के मौजूद दी। वे अब्दुल्लाह इब्न उमर वे सनोर सवालात तस्ते का दगदी वे बास उम्दा सवालात वर्तवी के ना वे जान पोए का खबरा अर्ज स्ताड़ू बे सवालू जो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु जंग बदर ना गैर हाज़िर नुता तदापा तस्टे चे देवले गैर हाज़िर आगलिश वे दाग बीबी वा द नबी अलैहि सलाम लुर व रुक़िया रज़ियल्लाहु अन्हा आगा मरीज़ व बीमार वा दागे द देखभाल द पर सुखदा से मुनासिब होना नो नबी अलैहि सलाम आगा इशार को चित्त दे देखभाल कवा साद पारा अजर दे पशान द सहाबी द बदर आओ पैगंबर को मशवरे से इशार कर ले नोस्तो जंगे बदर न पाते शेख पता लगावा काना हर चिस्तादा द्वेम सवाल ले चे उस्मान साहब देख तकड़ी व उहुद के नो द उहुद से आबो बारे के अल्लाह व लक़द अफ़ा अन्कुम अफ़ल्लाहु अन्हुम दायत अल्लाह मा माफ़ करी दी नो चे अल्लाह माफ़ कर उस्ताद मत उस वली ने प्रेक दी ठीक द गलती उकड़ा मंडे वाला फर्रा मिनल उहुद की शो वो लेकिन सरद आगे ना अल्लाह मा माफ़ करे दे नो खबर अखलासा और हर जदा द्रेमा खबर अज तक है चे उस्मान से दे बैतुर रिज़वान की उता तो पता हो चे बैतुर रिज़वान सबब से हुआ सबब उस्मान हो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मक्के के वक्त तेर के लगी सार शो और दा मशहूर शो चाहे कत्ल करे दे दे वजह नबी अलैहिस्सलाम स्वार पिजल से आबो सर बैत को लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन युबाइउनका तहत शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम इला समाअत सूरह अल-फतह और ब्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो उस्मान से न नियाबत करे दे पदे ब्यात के हाजा यदी ले उस्मान इदाद उस्मान ला शो दाद माशो नोटोल ब्यातुन के उचित ब्यात खुद उस्मान से दे तो संग वाई दा खारिजी सड़े मलामत शो ब्या अब्दुल्लाह मरवत फखुज हाजा दा खबर वाखला दा प्रचार को दा तो निमा खबर है कयो निमा प्रेक दी
دی وجنا دی تاریخ کی چې د صحابو کو مذمت راځي داغه وجه دادا تاریخ والا نیمه خبره کوي او نیمه پری شان د صحابه ګوري په قران کې وګورا شان صحابه ګوري په احادیث صحیحو کې وګورا چې د صحابه شان پیغمبر څنګه بیان کړي یو تاریخ دی او حدیث دی کې فرق دی تاریخ ویلی شته د مختلفو خلکو نه خبره اغستې شي نقل کیږي او حدیث دا خو یو ذات ته پیغمبر سره تعلق دی داغه سند دی د تاریخ خو سند نه تاریخ کو سند نه تاریخ کو غاډي وړي خبري یو هغه وي دا وي بل دا وي نو د تاریخ کې روافض هم داخل شوي دي هغه د صحابه مذمت کوي قرآن وی رحما او بینهم صحابو کې رحم دي دی بغض کړه دي نو دا ټول شان صحابه چه دي دا دلیل له پس باندې په صدق د رسول صلی الله علیه وسلم باندې چې الله دې پیغمبر د وجنا دا صحابه جوړ کړی دي دې پوری دا مختصر باب بیان تیر شو په صدق الرسول باندې دو مقاصد ختم شو یو توحید دویم صدق الرسول او دریم مقصد ان شاء الله سبا بیانېږي صدق القرآن واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.